اختر په حواله سره د لوی اختر قرباني ما څنګه کیږي په چا باندې واجب ده او څوک پرې کې معاف دي یعنی چې هغه قرباني نسی کولای. ډیر اهم مسلې دي د قرباني په حواله سره. نو لما سره په سټوډیو کې موجود دي ماشاءالله مذهبي سکالر هم دی مفتی سید ناصر شاه صاحب د زړه کومیټود ارکلای ورته وایي د ډیره مننه څرګندو چې دوی له خپل قیمتي ټایم څخه وخت راوېستي او نن له موږ سره دلې د FM 96 سونه بلوچستان په سټوډیو کې دی. نو ګران ورکو دا وخت تاسو موږ ګوري هم او اوري مهم کنه د دواړي خواوي دي. نو مفتی صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. توت ارکلای درته وایم نو دلی تراغلی زموږ سټوډیو ته موضوع باندې خو مې درته ویلې او اوس مې خبره وکړه. نو لوی اختر ماشاءالله را روان دی او بس پاته یو لس ورځې دي سبا امکان دی سیمیاست راوخیږي کنه. نو خلک دا ټیم د اختری اخستلو په موډ کې دي کنه قرباني کوي کنه د اختر. نو دا قرباني کتلیر واضح کې چا باندې کیږي چا باندې نه کیږي او بیا ځینې خلک پښتوم نیولي کیږي نه باندې خو لیکن زه خامخا پور اخمه تر پور ځان لاندې کوم ننګ دی پښتو د بیا به عزیز سره توایي یا قریب سره توایي. نو دا رنګ رسمونه زموږ کې ستا. نو په دې حواله باندې څه وایي جی وطنیان الله اول ستا شکریا بیا ستې د سونو بلوچستان FM ریډیو او د ټي وي د دې ډېر مننه کوم. الله پاک دی وتی ته دې اجر درکې. هغه د یو اولنی متل دی وای اپنے دامن میں جگہ دے کے بڑا دی عزت ورنہ انصاف سے پوچھوں تو کپے خاک ہوں میں. نو تی په خپل لمن کې مشتزای راکې او مشتمه دا موخه راکه چې موږ دا خبره تر امته پوری ورسو. الله پاک به دې اجر تاتم درکې. وطنی الله قربانی یعنی اختری پښتانه ودې ته اختری وای. اختری پر هر صاحب نصاب سړی باندې پر شزه باندې پر مسلمان باندې پر عقلمند انسان باندې واجب دی دی به خامخا اختری کوي. صاحب نصاب چشته وای صاحب نصاب دا معنا چې د 2 روپۍ ولري لکه 15 لکه 80,000 یا 15 لکه 50,000 دا به دا اوس چې روزه تیر سوله په دې کې نصاب یعنی د سونې په حواله سره خبره چې ولا هغه 15 لکه 50,000 روپۍ وي. یعنی که څوک 2 روپۍ ولري بیا چې دی معنا د بچیش کې دی په پساخلی یا په وزاخلی یا په غوای قرباني وکوي دی پر د باندې قرباني واجب. اوس دا قرباني مون پر د مسلمانانو واجب دولی. مسلمان معنا حیوان عملته زیریږي وینه توي او دلته د مسلمان پیسې ضایع کیږي. لکه تا دا خبره وکړه پر مسکین باندې دا شی خو نسته. مسکین لچ دی دا شی نسته. مور سړی امیر سړی سرمایدار به دا کار کوي. د دې غوښې به بیا پر مسلمانانو پر مسکینانو پر دې باندې تقسیم شي. ښه طریقه یې دا ده چې 3 کوټې جوړې کې یوه کوټه یې ستا د خپل کور ستا د بچانو بله کوټه یې ستا د میلمنو چې تا له میلمانه راځي درېیمه کوټه چې دا یې د غریب و مسکینانو د دا بخیراته دا بخیراته بهترینه طریقه یې دا ده. که څوک داسې وکړي چې ګرد ځان لږ کېږدي هم صحیح دی بالکل صحیح دی خو ښه دا دی چې داسې کې. حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها د یو وخت نبی علیه الصلاۃ والسلام کرا اوزای علاله کله بیا د الله رسول چې ماښام رالی ول یو شی پاته دی کنه دی پاته هغه ورته وو یا رسول الله د وزې لاس پاته دی یعنی دا شانه نه ده دا پاته. جی اور نبی علیہ السلام ورته ویل ګرد پاته دی دا نه دی پاته سوی یعنی ګرد زموږ د پاره په آخرت کې پاته سلو دا یو د وزې لاس دا ګوا نه دی پاته دا ګوا ما استاسلو مثال د خبرې دا څومره چې موږ د خیر و خیرات کوو کنه دا مثال دا دی چې دا ګرد جمس دا پاته سلو چې دا موږ وخوړل دا ګوا نه پاته. بیا دغه د اختر چې کومې لس ورځې دي یعنی سبا لا نه بل سبا به انشاءالله میاشت ویلدل سي یا به سبا ماښام ویلدل سي.
دا دونه محترمي شپې دي، دا دومره قیمتي شپې دي چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي الله پاک ته تر دا ګرده کال کې تر دا 10 ورځو زیاته محبوبه شپې ورځې نسته. یعنی دا دونه بهترین ورځې دي چې د دې اعمال الله پاک ته تر ګردو ورځو زیات خوش دي او الله پاک چې دی دغه محبوب دي د اعمال ورته. نو مفتی صاحب اوس خبره ده کنه لکه ما سي درته په باندې نه کیږي هم کوي او څوک د دې سي گاډي هم لري کورم لري خو لیکن تر قرضداري دومره را ډوبسوي دومره لاندې دي تر قرضداري چې د ماشام په ډوډۍ باندې حیران دي لکه قرضدارانو پټ ګرځي ستانه پیسې وسره نو داسې سړي د پاره څه وای قرضدار سړی سو مسافر سو پوروړی سولو پر دې باندې قرباني نه سوز دا د اج موسم دی کنه د اج موقع ده نو کله کله څوک مسله وپښتي نو زوم دا ورته عملاکي چې اج لزی هغه خورپی لري او نو دغه عام انسان هو نسکله نو هغه تم زدام پر مسافر مکه شریفه کې د 15 ورځې کمی دي شپې نو لہذا پر تا باندې د لې په پاکستان کې اخترې نست صرف هغه دمه شکر چې د اجغه دی هغه بکې دلته ګوانسته که څوک الته ډیر شپې کې در 15 اوړي د لیبه کوي اختري الته به کوي د می شکر نو د خبري مطلب به دادی ستاده خبري جواب دادی چې پر مسكين غریب نادار پوروړی مسافر پر دې باندې نست بالکل یعنی کدی جایداد لري گاډي لري خو لیکن د لویدل دی دا ټیم په ته مشغور ګوره گاډي د ضرورت شي دی خدای دې دای کی چې هر څومره ش گاډي ور سره هلته نقد نه لري پر د باندې نسته دای په شکور کې اوسي په ش بنگلا کې اوسي کنه اوس پیسې نه لري نو لہذا بیا پر د باندې بیا دا تر خبره ده چې نست یعنی در ضرورت زیات سامانونه چي دي پر هغه باندې ګواستا موټر سولو کور سو سایکل سو موټر سایکل سو په دا شانو باندې ناراضي لکه مثال غړی سو د چا سره خپل غړی ور سره ګرانه غړی نو معنا د خبرې دادي چې پر دا تر طریقه باندې بیا نست یعنی یو لکه زموږ ځینې پښتانوي پوراخي نهت بیا د بیمه داسې مم واوري د تیر ور ګټ سره په ګټه باندې موټر سایکل اخیستي او بیا خرڅ کی زپسا خامخایا خما بس تر برګلوي د ننګ دی پښتو د نو د کی سوای وطنیاله لا پر کم چا چې قرباني وی واجب شه فی الحال د سره غوا پیسې نست یعنی دای دونه سرمایدار دي تجارت شروع دي کاروبار شروع دي دکان استا لیکن دلته جیب دا ټیم خالی دی نه په دکان کې ستا نه په جیب کې ستا دله په کار دی چې د پور کی دای به خامخا پوري دای به دا قرباني کوي بیا به دا غ پر ځای باندې دی دا پیسې ادا کوي یو سړی دی ګس پر د باندې واجب دنه دا ستا مجلس دی لکه د تربل د پاره یا معنا د خبري دا ترا چې دی دا بس دا د خپل یو سوچ دی د خپل یو نظر دی شریعت او اسلام ود ته دا نه وای چې ته ځان پوره وړي ک او ته دا ثواب چې دی وګټولي نبی علی صلوات و سلام درې کار وکړو یو کار دا وکي چې د الله رسول ډیر عبادتونه شروع کړو حتی چې پښې و پړسې دي حدیث شریف کې راځي پښو ورم وکي الله منع کوي چې دونه عبادت مکو چې نه جوړ سي بیا د الله رسول خیر صدقه دا ډیر شروع دومره زیات کول چې کوړه به شي نو پاته بیا الله پاک منع کوي چې دومره زیات مکوه چې بیا سبا تاو بل چاته لاس نیولې یعنی ګوره دا دوه کارونه الله پاک منع کولو چې دونه زیات مکوه دونه خیر او خیرات مکو چې سبا ته بل چاته لاس ونسي ها لیکن چې کله نبی علی اسلام اخلاق شروع کړي د خلکو سره په اخلاق باندې تغسل الله پاک ستاینه وکړه جی بالکل نو مفتی صاحب دلته یو ډیر اهم خبره دار راځي اختر د پاره پساخي یا جانور اخی یا غوا اخی ارڅ اخی کنه نو دراوشه د دې دوی یک د غوښ پریوي یا سترګړندوي یا غاش ماتوي کڅنګ هغه باندې نکیږي دا کله موږ اوریدونکو ته بالکل دا بالکل صحیح خبره ده کې غوښ پریو تر درېمې سه پورې زیات پریو بیا دا چې دی دا معیوب دی دا عیب جن دی پر دغه باندې بیا قرباني یعنی اخترې نه کیږي دا ترا ګړو چې پښه خپل نسوي شولای یعنی هغه پښه د جګنی ولې هم ځکه نه وړاله دا بیا چې دی مثال پر د باندې قرباني نه کیږي دی باندې دا چې ګړ دی مثال پښه لګئی پر دغه پښه زور کوي روان دی خو ګړ بیا هم صحیح دی بیا قرباني پر صحیح ده ګسه لکې پرنسته یادادی چې
دوی حصې سته درېیمه یې کاټ ده په دغه باندې ستا کې لکۍ ډېره کاټ سوې او بیا نسته دا عیبجن دی مثال عیب پکښې دی نه بیا لاله یې دا طرح او د غوږ غم دغه دی د غاښو غم دغه مسله ده جی نو دا سلی دا بناخي او د غوښ خبره تا وکړه اکثر ځینې داسې وي د معمولی د نو قدر غوښ سکم نه داسې د غوښ پریوي نه وي دا صحیح یا پوره صحیح دي کم سے کم غوږونو خوا دي پسونه راځي کله کله داسې لکه دا زموږ ګوته 2 انچه کزه دونه لا پری دا لا صحیح کېږي ولالته غوږ غټ دی تر 3 حصې پورې نه دی رسېدلی بالکل صحیح کېږي ټیک شو دا خو بالکل وڅو نو مفتي صاحب راځو د خواته سي دا واجب دی کنه فرض نه دی واجب دی خامخا به دا اوس دا اختر اول دویمه په درېمم دا کیږي ټایمینګ د دې څه دی بالکل وطنیار لاله د دې اول ورځ شدی دویمه بیا درېمه یعنی تر 3 ورځې پورې چې څومره مثال کده چا سونه ډیری یا غویانې ډیر اخستي اخترانې ډیری تر 3 ورځې پورې گنجائش شته دغه ورځې چې ما در یاد کې دا د اختر لس ورځې کنه د ذل حجې لکه څنګه چې وز د حجان چې دی د روان دي بیا د حج خونو پراتم تاریخ شروع کیږي یعنی حج پراتم شروع کیږي اتم نم لسم یولسم دولسم کله کله دا حج دی 14 نو عمر رسیږي هغه ټیم کدی په مینا کې شپه وکړه یعنی 14 تاریخ ته اوړي بیا به 14 ورځې هم شیطانان دی ولي نو اصل خبري لراځم دا خو د اج خبري دی هغه خود تزما او ستا تعلق نشته دا مجلس سره بالکل په دغه شپو کې دغه ډېر محترم شپې دی ورځې دي دا والله ته ډېر محبوب دي لکه موږ اکثره دا وایو چې په دغه د اختر چې دا لس ورځې دي دا د ذل حجې یعنی دا میاشت را روانه ده د دې روزې په کار دی چې ونیول سي د یوې روزې ثواب حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وای نبی علیه الصلاۃ والسلام دا د دې پوری وایم چې تاول دا 3 ورځې دا قرباني کېدای سي کیا د اخترې خو په اول ورځ یې ملاله وای سي په دویمه هم په درېمه هم بالکل معنا دا 3 ورځې ومشته اجازه ستا مشته اختیار دی چې کوم ورستا ته اسانه دوز دلته دا دی چې حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وای دا داسې ورځې دي نبی علیه الصلاۃ والسلام خبر سولو چې ځوان دی چې څنګه د میاشت راوخیږي د روزې شروع کی د راوغشتي ورته ویل کم شي ته پر دې مجبوره کړي چې ته د روزې نسی مثال دا هغه ورته ویل چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته و فرمایل چې بی ابي انت و امي یا رسول الله ز په دې باندې دا نسم د روزې چې زه د اجانو په دعاګانو کې شریک سم د الله رسول ورته فرمایل د هر ورځې د روزې په بدله کې الله پاک و تا ته دونه ثواب درکړي لکه ته چې سل او شان خیرات کې او لکه ته چې سل غلامان آزاد کې لکه ته چې سل آسان تیار کې او د الله د پاره په جهاد کې ورکې دومره ثواب لري او بیا د اتم تاریخ لکه څنګه چې د اجان معنا احرامونه وتړي کنه حج شروع کیاو په دغه ورځ باندې الله پاک کتار وزنی ولې و د اتمغه الله پاک وتا ته دومره اجر درکړي لکه ته چې سل نه زر غلامان آزاد کې زر وشان د الله په لار کې خیرات کې او زر آسان د جهاد لپاره و مفتی صاحب راځو ته تکبیرات خو ته تکبیر څنګه دی کې یاري وای او دا کمی ورځې ځخه شروع کیږي او کله بیا ختميږي دا بالکل تنیار لاله الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد دغه تکبیرات دي دا چې دی دا د نم تاریخ یعنی ما خود اتم خبره وس په حدیث شریف کې دا خبره مې کوله کنه د نم تاریخ سیونه سي د نم تاریخ دا بزی نم لسم د یعنی د اختر در څلرمې در مازګره پوری وي نارینه به دا په زور باندې وای یو عربي وای او زنانه به هم د ارلمانزه بعد وای خصوکه به وای د زارینه د پاره چیش دی په زور کده چا سویر یعنی فرض څنګه سلام وګرځوي دا به وای کچیر د چا سویر بعد کې د سنتو بعد روپیا سو د وتر بعد روپیا هم دی وای کدا شو بقاعده ولار سو نور کارونه شروع بیا د دې راګرځیدنګ نسته چې معنا ته بیا راګرځي تکبیرونه او دا بسړی بیا وای جی ګران اوردونکو یو جهان مننه زموږ د خبرونه سلسله جاری اوس سونو بلوچستان FM 96 باندې مفتی صاحب تر لاسو بجو لمر سره دی لنو بجو کالز نوراسي یو بریک واتو